ورکول شي. بیا د طلاق اختیار کو قتل شي نو شریعت سړی ته ورکړي دی، چونکه په سړی کې قوت د فیصله، عقل، سمجھداری د خزی په نسبت باندې زیات دی. خزا ناقصات العقل والدین، نبی علیہ السلام فرمائی دین ام ناقص تے اور عقل ام ناقص تے. دین ولی ناقص تے؟ د خز اکثر عمر دا پنا پاکے کی تیریگی، په دغه حال کې دا نه موس کوي نه روزه نیویش، اکثر عمر د دې پنا پاکه کې تیریږي، نو دین ناقص دی. او سړی د دې قصو نه پاک دی، ټول عمر پاکه کې تیریږي، منځ او دس هر وخت کولی شي. بل طرف ته وګورئ، خزا عقل هم ناقص دی، چې کله ته د چا دپاره ګواهي ورکې نو شریعت وایي چې دوه سړي ګواهي به ورکوي، او کو چرته دوه سړي نه نو یو سړی او دوه ښځې به ګواهي ورکوي. نو د یو سړي په مقابل کې دوه ښځې، وجه دا ده چې د دې عقل ناقص دی، د یو نه خبره ایریدی شي د بل به ورته یاد دهاني کوي. نو دین هم ناقص دی، عقل هم ناقص دی، ناسمج دی. په دې وجه باندې د طلاق ورکولو اختیار سړي سره دی، ښځې سره نه دی. ورنه کو ښځې ته ملو شوی و، د ناسمجۍ په بنیاد ورځ کې به یې درې پیره طلاقولې او بیا به یې سره وروستو بیا روغه کوله، ناسمج دی. خو لیکن دا نه ده چې د ښځې بالکل د هغې نه اختیارات اخیستلی شوي، داسې هم نه ده. که یو خاوند ډېر ظالم وي، ښځې باندې ظلم کوي، نان نفقه نه ورکوي، تشدد پې کوي، حقوق ازدواجي زندگی نه ادا کوي، نو ښځې ته په دې امورو کې دا حق شته چې خاوند نه د خلع په ذریعې سره طلاق واخلي. خاوند ته ووایي چې زما دا مهر بستا شو، ماله طلاق را، یا زه تاله دومره پیسې در کومه ماله طلاق را که. دې ته په شریعت کې خلع وایي. خو خاوند په دې صورت کې چرته د دې حق پوره کولو نیت وکړو خو صحیح ده، او که بیا هم وله طلاق نه ورکوي نو ښځې ته دا حق هم شته چې د عدالت په ذریعې سره لاړ شي د ده نه طلاق واخلي. ښځې ته هم شریعت مکمل حق ورکړی دی. خو لیکن که غور وکړو، آیات مبارک کې راځي الرجال قوامون علی النساء، سړو ته الله رب العزت د نگرانۍ ذمہواری